واقعا داسې وشوه چې یو صحابي د هغه نه ابو بصیر نوم ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ هغه په مکه کې مسلمان شو نو کافرانو هغه خیر کړ نو دی ولګي د قید نه هغه راوتښتېد دی چې د قید نه راوتښتېدو مدینې ته راغی د دې معاهدې نه څه وخت بس دی چې کله مدینې ته راورسېدو نو نبی علیه السلام چې کله ولیدو نو په دې پسې شاته چې دی نه هغه قریش دوه کسان راولېږل نو هغه کسان رښتیا موږ ته واپس کړو چونکې په معاهده کې دا لیکلی شوي چې دی به واپس کېږي دا کس نو نبی علیه السلام دی چې دی نه هغه واپس کړو د هغې دوو کسانو سره دی د هغې دوو کسانو سره نبی علیه السلام واپس کړو دی روان شو دی چې د هغوی سره کله لاړو نو دی خو په قید کې و په لاره کې چې دی نه هغه کله دی یو مقام ته ورسېدل غالبا هغه مقام چې دی نه هغه د ذوالحلیفې دی دغې مقام ته چې کله دی ورسېدل نو په هغه مقام کې دې پړاو وکړو دي ناست دي نو دا ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ دې دوو کسانو کې د یو ته وایي یاره ستا دا توره نه ده ډېر ښایسته ده او ډېره عمده ده او داسې توره ده او د هغه د تورې صفات یې شروع کړل جو دا کس چې کله د تورې صفات شروع شول دا کافر هغه وایي او دا خو داسې توره ده او په دې باندې ما دومره خلک وجلي دي او داسې توره ده او داسې توره ده هغه مسلمان ته یې لږ راوباسي زه یې وینم هغه زره توره راوویسته ورته لکه دا خو داسې چمک کوي او داسې زبردسته توره ده ما له لږ راکړه چې زه یې وینم دا کافر ولګېد ابو بصیر رضی الله تعالی عنه له هغه توره ورکړه چې کله هغه له داسې څنګه ورکړه او هغه دا توره تاو کړه دا کافر نه یې بسړ کړو کافر یې چې بسړ مردار کړو هغه بل چې څنګه دا حالات ولیدل چې هغه ملګری مې قتل شو منډې کړې مدینې ته ورسېدو په نبي علیه السلام پسې ورسېدو چې د منډې والی او د ابو بصیر رضی الله عنه پسې شاته منډې والی کله چې دا کافر مسجد نبوي ته ورسېدو چې څنګه ورسېدو د نبی علیه السلام خواته دغه شان پسې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه راغی او توره ورسره په لاس کې نبی علیه السلام چې کله دا حالات ولیدل ابو بصیر رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام ارشاد وفرمایه ته خو جنګ خبره کوه دا خو معاهده ماتېږي د دې سره چې ته زما خواله راغلې او توره ستا په لاس کې د کافرانو نه دي یو مړ کو او توره ستا په لاس کې ده نو ته خو جنګ هغه تیزې نبی علیه السلام چې کله دا ارشاد وفرمایه نو ابو بصیر رضی الله عنه پوه شو چې نبی علیه السلام خو معاهده به هغه پوره کوي او اوس به ما دوباره واپس قریشو ته لېږي نو دغه ځای نه یې منډې کړې وتښتېدو نو مسجد نبوي نه چې وتښتېدو نو هلته کې لاړو د سمندر غاړې ته لاړو د سمندر په غاړه باندې هلته چې دی نه هغه پټ شو هلته یې پړاو وغورځو نو دا خبر چې کله قریشو ته ورسېدو نو هلته خبر خور شو نو هلته ابو جندل رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده هغه چې کله واورېده چې هغه هم د جیل نه راوتښتېد هغه راوتښتېد نو سمندر غاړې ته راغی د ابو بصیر رضی الله تعالی عنه سره میلاو شو بیا هلته خو مسلمانانو ته پته ولګېده قریشو کې هلته کې په مکه کې چې کوم نبی علیه السلام خو موږ خپل خوا ته نه پرېږدي ځکه معاهده شوې ده یو یو به راتښتېدو هلته به د سمندر په غاړه باندې د ابو بصیر رضی الله عنه سره میلاوي تر دې چې ډېر شي کسان شو چې ډېر شي کسان شو نو بیا چې به د قریشو قافله د سمندر په غاړه باندې به تله شام ته تجارت پې کوو چې کله به قافله تله راتلې دې به پې حملې کوو دې به پې حملې کولې د خوراک څښاک سامان به د ځان اخیستو هغه به استعمالوو او دا حملې شروع شو کله چې دا قصه شروع شو قریش انتهایي تنګ شول په نبي علیه السلام پسې راغله د الله رسوله دغه کسان خپل ځان ته راوبله او موږ تا ته چې دی نو دا خپلولۍ واسطه درکوو زمونږ او ستاسو په منځ کې چې کوم رشته داري ده د هغې واسطه ته درکوو دغه کسان راوبله خپل ځان ته زمونږ تجارت یې ټول خراب نو نبي علیه السلام حکم وفرمایو هغه کسان مدینې ته رالل حالانکې لا معاهده شته دی په کومه طریقه باندې قریش په خپل راغلل وایي راوبلئ ځان ته نو الله پاک د هغوی دپاره څنګه عجیبه طریقه چې دی نه هغه پیدا کړه او دې چې دی نه هغه مدینې ته هغه راوستلي